یم قهر دی جمود دی عذاب دی او د سیاست خبر زه به تا داسې د عیش عشرت ژوند ته نه پرېږدم زه به تا په هغه مرګ وژنم چې مرګ به همدغه پناه غواړي څوکني د پېښور ښار یو ډېره زرخیزه ځمکه ده. د دې ځمکې خاورې ډېر لوی لوی علما او مشایخ، سیاستدان، شاعران او ادیبان پیدا کړي دي. نو بل خوا یې د فن سره تړلي داسې کسان هم پیدا کړي دي چا چې د خپل هنر له کبله په ټوله دنیا کې د خپل کلي او قوم نوم روښانه کړی دی. په دغه نوموړو کسانو کې ستر اداکار، شاعر، ادیب عمر دراز خلیل سرفهرست دی. زما بیسیکلی چې کوم کلی دی هغه چمکني شریف، حضرت می عمر رحمت الله علیه چمکني شریف ته کلی اوسېدونکی یم. سوکانو ورته پښتو کې وایي چمکني شریف. جی زما قوم هم چمکني دی، زما کلی هم چمکني دی. جی عمر دراز خلیل په کال 1963 کې د انډین فلمونو نوموړی فنکار خلیل خان کره په سوکنو د خوجخیلو مالت کې پیدا شوی و. دا د هغه دی د عمر دراز خلیل زوړ کور دی. دلته کې د هغې کمره وه، دلته کې پیدا شوي دي، کې اوسېدلي وو. دلته نه بیا لاړل رامداس ته، رامداس بیرسکو کې اوسېدل، هلته ډېر عمر تېر کړو. عمر دراز صاحب ته نه بیا لاهور ته لاړو. لاهور کې بیا فلمي دنیا کې ورداخل شو. سپین سترګې یم قهر دی جمود دی عذاب دی او د سیاست خبر زه به تا داسې د عیش عشرت ژوند ته نه پرېږدم زه به تا په هغه مرګ وژنم چې مرګ به همدغه پناه غواړي. عمر دراز خلیل ابتدایي تعلیم د سوکنو ګورنمنټ های سکول نه کړی و. دا میټرک نه پس یې ادیب فاضل وکړو او اف ای یې پریویټ وکړه. دې نه پس دوی ته په وابډه کې نوکري ملو شوه. عمر دراز خلیل مرحوم ما نه په سکول کې یو کال وروسته خو تقریبا مونږ همزول یو او مونږ اکثر یو ځای پاتې شو. لوبې به مونږ د هاکي فوټبال یو ځای کړی دي. په مالت کې مونږ یو ځای وو. په مازدیګر کې چې به یا مازدیګر ماښام چې د هلکان ورکوټي لوبې کوي راکوي نو هغه لوبې مونږ یو ځای کړی وې. او هغه په سکول کې به هغه ورځو کې هم د هغه د ډرامې سره او د ایکټینګ سره ډېر شوق و. ده به دا ډایلاګ وغیره ویل. د کرکټ کھلاړي وو، د هاکي کھلاړي وو. کله چې تاسد الله خان د هاکي د کیپټن و ته ورسره دغسې کرکټ کې دی و. د عمر دراز خلیل د بچپن نه د ایکټینګ سره شوق و او وجه یې دا وه چې د دوی والد خلیل خان مرحوم د بر صغیر ډېر لوی فنکار و او هغوی د 1912 نه تر 1940 پورې د هندوستان فلم انډسټرۍ سره منسلک و او په مختلف فلمونو کې به طور هیرو کار کړی و.
د عمردراز مرحوم والد صاحب خلیل خان مرحوم صاحب چې دا د پری پارټیشن د یونایټډ انډیا کې ډېر مشهور او ډېر ایکسپیرینس اداکار پاتې شو او عمردراز صاحب وقتاً فوقتاً د خپل والد صاحب د هغې زمانې چې هغې کوم په فلمونو کې کار کړی یا نور فوټوان به موږ ته خول نو د هغې عمردراز صاحب د خپل والد صاحب د خلیل خان په خپل نوم سره عمردراز خلیل کې و او هغه ټیلنټ چې کوم خدای پاک د عمردراز صاحب والد ته ورکړ نو هغه د ده زامنو ته ټرانسفر شو عمردراز ته چې هغه په دې ډېرو فلمونو کې ډېر ښه رولونه کړي دي او ډېر خلکو یې اپریشیټ کړی او د عمردراز کس بل عباس خان چې هغه په دې ریډیو پاکستان کې او په ټي وي کې د اردو د پښتو او د انکو ډېرې ښې ډرامې او ډېر ښه سیریل کړي دي هغه والد صاحب چې کوم وکنه خلیل خان صاحب هغه د بر صغیر پاکوهن لومبني اداکارو چې کوم ډبل پارت ادا کړو او باقی چې کوم دی عمردراز خلیل د پښتو د فلمونو یو بهتاج ویلن او بهترین اداکارو عمردراز به د سکول په مختلف سټیج ډرامو کې حصہ اخیسته چې سو هاي سکول ته لاړ نو هلته کې پهلا ډراما شوی نیپولین بوناپارټ د پکې د نیپولین رول کړو بیا اته بل ډراما شروع شو ریاض صاحب زموږ یو استاد الله دې وبخي وفات شو صفات دې ممتاز صاحب الله دې وبخي وفات دې د بیا ګجر استاد ډېر لړ خلکو ډېر قابل خلکو ریاض صاحب د ډرامو کا سکرپټ والا عمردراز صاحب یوړو موسی بن نصیر یو ډېر لوی ډراما د سپین تاریخ باندې و او هغه ډراما چې کله پیښ شوه لالا پکې د موسی بن نصیر رول کړی تاسید الله خان پکې و انعام الله خان پکې د راډریک رول کړی و کنه جي او داسې د کلي نور هلکان هم پکې وو هغه ډراما ډېره کامیابه لاړه تاسو یقین وکړئ چې هغه ډراما تقریبا د 2 غنټو ډراما وه دا زموږ د اوم کلاس په کتاب کې د نیپولین ډراما او په کتاب په ټیکسټ کې په نصاب کې شامل ونه زموږ یو ټیچر میا خلیل کاکا خیر نو هغه د ډراما سټیج کا نو پاره کې زما په د نیپولین پارت کړو د انعام الله په کړو نور دوه کسانو بیا نومدغه ډراما بیا په دویندل سټیج شو او پاره کې عمردراز مرحوم کار کړو او ډېر ښه کردار ادا کړو او د سکول ټولو ټیچرانو ټولو خلکو د عمردراز مرحوم کردار اپریشیټ کړو نیپولین بوناپارټ یو ډراما هغه کې ما د نیپولین بوناپارټ کردار ادا کړو په سکول کې الته سکول د سټیج باندې بیا هم دغه شوق زمخ کې بوتلم بیا ریډیو ته راغلم عمردراز خلیل اول شروع په 1958 کې د ریډیو پاکستان نه کړی و بیا پی ټي وي کې هم کار کړی و خو اصل شهرت په 1971 کې د پښتو فلم در خیبر نه ورته ملو شوی و لومبنی فلم تر 1971 کې شو دا فلم ډېر زیات کامیاب شو ډېر بزنس یې کو پذیرایی ملاو شو بیا هغې نه پس بیا ډېر مونږه دمکار سټارټ شو د ریډیو نه ټلویزیون شروع شو نو 70 کې دغه ته لاړو دغه کې ډراما و 69 زما خیال دی 69 کې هغه چې کوهستان بکېدو دغه نه چکلالې نه نو هلته کې د پښتو ډراما کې د کار کو د یو سردار رول یې کړی و هغه سردار رول بیا د ډېرو خلکو خوښ هم کو نو دې ورځو کې بیا د در خیبر شروع شي او هغه حبیب الله خان صاحب الله دې وبخي راغلی او نو هغه سره ملاقات وشو بس هغه د خپل فلم کې واغستو د ملک دلاور د رول لپاره عمردراز خلیل په پښتو اردو پنجابي او براهوي ژبو کې د 500 نه زیات فلمونو کې کار کړی دی ډېرو دی ما چولی خالی سائی تے ساڑے بوئے تے آواز کیوں لائی کئی امیر رشتے کٹ کے میں سے تنو دتا ہویا کون پیارا ہے آج جے تو تاج کی رسم نغد نہیں دے سکتی ٹنگ واپس جائے
गल ना आख वीरा असी इज्जत हो जावांगे वापस जान लगते सब तू अरे सानू इत्थे बुला हर किस्म रोल न कड़ी दी लेवानी फिल्म की आगे दे मजबूर प्यार रोल करे दे तासो करी तसे विलन कैरेक्टर करी दी मलकानो कैरेक्टर करी दी नो आगा कैरेक्टर एक्टर और विलन के दागड़े खस्ता किरदार लगा आमिर फिल्म दा गई तासो करी शाहबाज खान हो रही उच्चे खान हो रही दागा डाकू की लड़की उर्दू फिल्म हो दागा दा से पानी फिल्म पंजाबी चाहे के विलन दे तो तासो बदालो हुई दा फख्तू न लगते दा सिंग पंजाबी सिंग वही लग गया दे उमर दराज खलील अतो टाइटल फिल्मों की हम कार करे हो चिपकी मेरने रोल स्पिन स्तरगी शहबाज खान दाऊची खान दबक बादशाह और जमा बदल शामिल दी टाइटल मां कम अज कम अत फिल्मों नकली दी लका मेरने रोल जमाड़ू बने टाइटल फिल्मों और पसे दम टाइटल फिल्म जमारा हो स्पिन स्तरगे ब्या उचे खान मशर खान शाहबाज खान दवख बादशाह लका जमा बदल लुम्बने यानी कलर फिल्म 1974 के जोड़ से हो द उमर दराज खान खलील द खपल कली او د کلیوالو سره ډیره زیاته مینه وه او د سوکنو میاسب سره ډیر زیات عقیدت و د دې سوکنو خاورې نه راچت شو او دلته پیدا شو بچپن دلته تیر شو پرایمري نه ولا تر های سکول پورې کلی سره ډیره مینه وه به انتها مینه کوله مونږه خاطر شیف شو اکلی کې کلی د بطلو سبق ته پاره زما خپل کې نه لسم کومه زه خو خار کې پلار داخل کوم زه نمبر 3 سکول کې داخل شو زوم کېوم او دې ته کې نه هم لسم مطلب تک را تک لکه جاری ساتل یو کلی سره پس کل مطلب راتلو خو خار کې نه داخله دوه ونه زه خپل کې نه سبق لکه میټر کوم الته نه میټر کوم یی تاسو یقینو کې اکثر فلمونو کې به وي هله ګلال شاه سوکلو کې به کریم خان ته سلام وایا انعام الله خان می دوست دی هغه د ورشي هغه ته وې پلان کې ډیګله دغه سه فلان کې خان لا باور شي او دا شمشودین خان جوړی ته ولار شي چودین خان باندې یې هغه سره ملو شي د کلی د خلک دوستانو نامې به پار فلم کې اغسته د سو قانون هغه کله نه ورکړي په داسې پدړه نکلې شو د خپل دوستانو نامې به پار فلم کې اغسته کله وې پلان کې ته وای کله پلان کې ته وای رشید ته وې ابو زنه کلم سبا استاد دی رشید خان استادی سما کا وګوره لکه داسې رشید خان هم د سره په ډرامه کې کار کړو رشید استاد الله دې بخي هم وفات دی اوس بشیر ته زما سلام وې ګوره مشیر سره جوخ کور دی ګوره غلط نشي تاسو خو ټول خان له وجود ته تاسو وکي تاسو خبر تکلی خامخا ذکر وکول خدای دې بخي الله دې بخي دین سره ډیر لګیدلې وو هغه دوی سپاره چې کوم دی هغه په ترجمه ویلې په سوکنو کې د شیخانو په جمعات کې او د تصوف سره ډیر زیات مینه وا او چې کله هغه سبق تکې ناسیدو نو تاسو یقینو کې چې سحر چې بکله هغه سبق شروع کو دومره په تیزه به سبق ویلو او د یاسین شریف او د تبارک الذی به دومره تیز تلاوت کولو چې کوم بودو هغه را پاسې ده د موږ دومره پابند سړیو چې کله باغ شوټینګ کیو هغه بیچاره زه پهله مونږ کوم هغه نه پز بیا زه شوټینګ کوم نو دومره خوږ سړیو او انسان دوست سړیو او د خپل کلی سره بیکچ مینه غیلرله او په کلی کې بیا د حضرت می عمر بابا زیارت سره ډیره زیاته مینه لرله چې کله هغه پیښور ته راغلو کلی ته ولاړو نو چابي به ځان لرا غوستا د باباجي زیارت لا
نو زیارت ته بدن نتلو د لاهور نه په چوټۍ باندې راغو زمونږ کور ته به راغو او د حضرت می عمر بابا دا ډېر زیات فینو نو می عمر بابا دربار ته چې به دې کلم تلو نو ټول څوکنیوال به ورپسې اټوګراف به یې ترې نه غوښتو ورته به یې موږ سره خبرې وکړو ودرېږه بلکې تصویران به ورسره خلکو ویسته د خپلو کلیوالو به هغه ډېر لوی رسپیکټ کولو که څوک بل ته لاړه لاهور ته هغه به د هغوی ډېر مهمان نوازي کوله ډېر ښه طریقې سره میلاوېدو او ډېر میلمهدوست سړی و نو کلي سره به زیاته مینه په دې وه چې هغوی ډېر دلته ورکوټیوال هلته لوی شو بیا هغوی ښار ته شفټ شو لیکن هغه به مستقل تلو راتلو او د ټولو رشتهدارانو سره ټول مالت والو سره په مړي ژوندي کې به هغه شرکت کولو او د هر چا په غم او خوشحالي کې به هغه شرکت کولو خدای بخلي عمر دراز خلیل ته د هغوی د فني خدماتو په سیره کې بې شمېره ایوارډز میلاو شوي وو ایوارډونه هغه ته میلاو شوي دي بلا ایوارډونه هغه ته میلاو شوي دي یعنې تاسو دا اندازه وکړئ چې هغه فلم دا ګز دا میدان که تاسو هغه فلم وګورئ چې هغې کې د داسې ویلن رول کړی دی چې د هغه خوله کږه ده سترګې کږې دي او په هغې کې هغه کردار کړی دی په هغې هغه ته ډېر ایوارډونه میلاو شوي دي عمر دراز خلیل د پاکستان واحد اداکارو چاته چې په اوو خنداګانو باندې مکمل عبور حاصلو د فن حوالې سره دا چې هغه د لوی فنکار برخوردار او د هغه چې کوم ټیلنټ و هغه دته صحیح معنو کې ټرانسفر شو او د هغه چې کوم فلمونه دي او چا چې هغه کتلي دي نو هغه بغیر د تعریف نه څوک نشي پاتې کېدی عمر دراز خلیل یو اکټر نه یو شاعر او یو ادیب هم و مختلف فلمونو هم مصنف پاتې شوی دی د څوکانو دا نوموړی فنکار 16 دسمبر 2016 کې د 83 کالو په عمر کې د دې دنیا نه کوچ وکړو او د څوکانو په قدیمي قبرستان حاجی دریا خان بابا کې د حاجی دریا خان بابا د مزار په خوا کې خاورو ته وسپارلی شو د څوکانو دا نوموړی فنکار به د خپل فن له وجې د خپل مینهوالو په زړونو کې همیشه ژوندی وي